हेलो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत मौलाना अलियास सैफी साहब सर खबर कौन غواړم وای روزه حضرت استاد سره بده زنګ نمبر یو اول کوم حضرت غواړم زنګ نمبر به استاد سره ته څو خبرې کې تعارف کوي کم دي نه کوي نمبر چا درکړ जी زه عبد الحمید خبر کم حیدرآباد نه نمبر چا درکړه دا سیف الرحمن سفی صاحب هغه استاد هغه نمستا نمبر اخسته ده خبره لنډه کړه زوم دی وای حضرت ما ته پوښتنه کوله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم والدین کریمین طیبین طاهرین باره کې د اهل سنت دې باره کې پنځه مذاهب علامه یوسف صالحی شامی رحم الله نقل کړی دي تصور الهدى والرشاد کې امام رازی رحمت الله علیه خو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د کل ابا وجداد د ایمان قائل دی زمام دغه راي او دا رنګ چې د بعضی کسان وی چې هغه زمانه د فترت کې تیر دي یو کول ورته توقف دی اهل سنتونه مولا لقاری او دا رنګ چې کوم دی حضرات نور دی هغه د تکفیر څخه ذهاب کړي او هغه خلاف د جمهور کړي دی هغه ته اعتبار نشته علامه قرطبی علامه شامی دا رنګ علامه سیوطی امام رازی محمود علوسی سخاوی مناوی د ټول چې کوم دی ذهاب د دې ایمان او د نجات طرف ته کړي دا قول جماهیر دي او د تقوا سره سبب دی زموږ هم دغه مسلک دی خبره باندې پوری او بالکل حضرت مثلا دا یو حضرت قاری ابو صالح محمد لال الرحمن صاحب سیفی مجددین نقشبندی صاحب رحمه الله کتاب ته مسره زه په نه پیژنم چې موږ سلسله والا لګي زه په پیژنه کو نه په ذاتی تور په نه پیژنم کوم څه هغه کتاب د التجلیات الرحمانیه هغه کې دا مسله ما پڑھاو کړو کې دا یو د مسله دا و چې څوک د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم والدین ته کافر یې ګستاخ هم ده نو دی حواله څخه د څوک د دې ادم ایمان قائل نه غیر باندې د ګستاخی پتو لګي وکنه څوک د قائل دی ایمان قائل نه څوک د کوپر قائل وي دا شکانو په نسبت باندې خنه نه دی د دې پکې راځي نه پوه نه شوم دا شکانو ځان ته خپل مذهب کنه دا عاشق مذهب کې دا د دې شمیرل شي نو استاد کلی یو شیخ الحدیث او عالم دی ټیک شو او واقعیت او نفس الامر دی چې هغه پلار غلی یا ډاکو یا شرابي او ته دا واقعیت بیانې خلکو ته وی چې شیخ الحدیث د جوارګر دی د شرابي دی د ډاکو دی هغه ودی باندې زوري دی خفقيږي بکنه بخفقيږي بالکل توس مجمع خفقيږي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک د والدین خو کفر ثابتول نشي او بیا یو سړي نور موضوعګان ختم شو منبر تخریج د بيدبه نه لګي د نبی رسول الله والدین نعوذ بالله دنیا نه کافر تلي د سکلی ته پیغمبر صلی اختیار وی ته به هدایت کړو دا خبرې کوي د دې د خامخا ته نه دی د دې بالکل نه درونه چې یو اشکال به ځین کې پاسفل د کنترنګ اوس بکول ستاسو مولا لقاری رحمه الله دو خلاف کتاب لیکل دي بکو پر باندې نو بیا داسې هغه بیا رجوع کړی دا کنه نبراس لیکلی چې هغه بیا رجوع کړی دا کنه خبره ختم شوه اخو ټیک دا رجوع وشول ټیک دا خو چې کوم ټینګ لیکل بیا هغه باندې به ګستاخی پتو لګي کنه نو چې کوم ته کړو هغه استاد ورته ویل دي کنه به دې شوی د مرکات هغه کې نبراس دا خبره شته دا استاد تاجر دی چې دا غسې خو زه کوم چې دا کم وخت دا لیکل بالکل به دې کې شوی الله دې ورته معافي کوي هغه بیا رسو رجوع کړی معافي ورته شي مونږ مخکې خبرې څه کوو چې د ګستاخی پتو لګو مونږ رسو رجوع ته ګورو کنه هغه مخکې ډیر صحابه کرام د اسلام نه وړاندې هغه څه نه کول مبارکانو او چې اسلام راغو توبه راغله ارڅ ختم شو کنه مخکې خبرې زولې وکم چې مخکې فلانه صحابي باندې ګستاخ پتو لګي کنه دا غوښ دې دی مخکې خبرې پرې د رجوع ته ګوره بالکل دا خبره شه چې کوم څنګه د لیکل د ګستاخی د نو شیخ حضرت محدث دهلوی باشیات علماء کې لیکل دي متقدمین ټول اندغه مذهب د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کافر دي دا خو د متأخرینو مذهب دغه چې مسلمان دي دا خو به یو مولا لقاری نه دغه ټول کافران شو یو خبره خدا بل دغه چې مولا لقاری رجوع دې کې مشتبه ده تکه بشرا شاه د شرع شفاعت کوم ثاني جلد کنه ثاني جلد کې دا څه وکړه چې ما سره باس کې ته طالب سره چنه سره
ته بیا راشه مخامخ مدرسې ته ما سره کښېنه. په دې مسله به زه تا مطمئن کړم. زه په حیدرآباد کې ناست یم، تعالی زه به حیدرآباد یو کار دی که نه پوهېږي په دې مسله که تا نه زه تپوسونه وکړم څنګه پوهېږي په دې کې نه پوهېږي هسې پوره چې کومه پورې خپله مسله بیان کوله اخته کې نه مصروفیات ول نه طالب ول نه څه او چې کله به مسلې کې ګیر شول نو بیا چړې شو طالب شو هغه نمبر یې ماډول بند کړ. دا ګور دا د دو خلکو علمي اوقات ته څوک سړی به ټلیفون څوک نشي او چې ماله پېښور لاړ شي طالب د حیدرآباد نه څوک پېښور ته راځي د څوک سړی به ټلیفون نشي مطمئنه کولی څوک نو هغه به مخامخ کښېني څه به مطمئن کړي. دا ګور زموږ ته نمبر مې لکه اوس ګوره نمبر یې ماډول بند کړل. دغه د دو حال ده. دا جی باټا صاحب د ایاز صاحب دغه نمبر ده.